سلامونه ګرانو کتونکو د سونه پښتونخوا د پیښور سټوډیو نه په دې ویلا کې یا په دې سیشن کې د دې وجه نه مخاطب یم چې زمونږ په صوبه کې چې د تشدد کم رجحانات دي زمونږ د خلکو په نفسیاتو کې چې د تشدد یا د ظلم یا د انتها پسندۍ کم جراثیم خواره شوي دي پکار دا چې زمونږ سیاسي قیادت زمونږ ریاستي ادارې زمونږ علما زمونږ استادان زمونږ د میډیا خلک زمونږ دانشوران د هغې په ډېره سنجیدګۍ سره نوټس واخلي د مثال په طور په سوات کې چې کومه د ماشوم سره واقع شوې ده په چالیار علاقه کې چې هغه د تحصیل خوا د خیرې علاقه ده او د دغې چالیار حلقه چې کوم ده هغه د هغې ایم این ای ډاکټر امجد صاحب او د هغې ایم پی ای چې دی هغه دواړه د حکمران جومات نمایندګان دي دومره مین سټریم علاقه کې په یو مدرسه کې چې دومره په ګینټو باندې محیط یا مشتمل تشدد کیږي او هلته ماشومان چې کوم دي هغه چغې وباسي چاته هم دا په نظر باندې نه راځي چې د اسلام په نوم باندې جوړه یوه مدرسه کې په هغې کې دومره غټ ظلم روان دی او د پوره خیبر پښتونخوا هغه سافټ ایمیج چې لږ ډېر موږ خلکو جوړ کړی هغه په سیند باندې لاهو شو او تاسو ته یاد وي چې په دغه سوات کې په پیزاګټ کې یو میاشت مخکې د 1500 نه زیات کم سیاحان چې وو ټورست د هغې سره چې کومه واقع شوې وه د هغې د هغه افټر شاکس نه له سوات یا خیبر پښتونخوا نه وراوته چې دا دویمه واقعه پکې وشوه په دې کې بل یو بنیادي خبره چې دی هغه د دغه شهید ماشوم نیکه چې یو څو ګنټې مخکې کوم سټیټمنټ ورکړی دی چې یاره موږ ته آلریډي د کمپلینټس کړي بیا موږ هغه قاري چې کوم دی د قاري په نوم باندې چې کوم یو بدنما داغ دی هغه ته موږ ورغلو هغه ته موږ کمپلینټ وکړو او د هغې نه بعد د په ده باندې دومره تشدد شو چې دی شهید کړو هغه وژلی شوی نه دی هغه شهید کړی شوی دی خو دا قتل دی او په کومه طریقه باندې چې زموږ مور پلاره د خپل معاشي مسایلو د حل دپاره دې کې یو غټ فیکټر چې کوم دی هغه دا دی چې دوی سره د دوی د دغه مور پلار یا د نیکونو یا د رشتهدارانو چې دی د علم د حصول سره دومره دلچسپي نه وي بلکې په دې باندې وي چې دغه ماشومان چې کوم دي هغه لږ ډېر د کوره بهر وي هغه په زرګونو باندې ماشومان چې هغه په لکونو باندې چې هغه په خیبر پښتونخوا کې په مختلفو مدرسو کې هغه زیر تعلیم دي د هغې کې هغه خلک هم دي چې هغه مستقل دغلته کې اوسېږي نو دوی د خپل خوراک دپاره د جامې دپاره د پیزار دپاره بیا لږ ډېر وایي چې زه علم به هم حاصل کړي پکې دغه یو معاشي فیکټر چې کوم دی سماجي فیکټر په دې باندې هم سوچ پکار دی او دا بیا وفاق المدارس او نور چې کوم متعلقه تنظیمونه دي ګروپونه دي پکار دا چې هغې د دې خبرې نوټس والي او په ځان کې یا په خپلو ادارو کې یا په مدرسو کې د خود احتسابۍ کوم عمل چې دی یا د مانیټرینګ عمل چې دی هغه یقیني کړي ځکه چې د مدرسو چې کوم ایمیج دی هغه ډېر زیات ډیمیج کړی دی انټرنیشنلي په دې واقعه باندې چې دی ریاکشن را روان دی لکه څنګه چې په بلوچستان کې د یو زنانه سره او د هغې د مبینه خاوند سره کوم واقع شوی هغه د پاکستان ایمیج چې دی هغه تباه کړی دی دغه رنګ د سوات دا واقعه چې ده دا هم د معمول واقع نه ده بل یو فیکټر چې دی په هغې باندې هم لږ سوچ پکار دی چې داسې واقعات په سرکاري سکولونو کې هم کېږي په نجي ادارو کې هم کېږي په یونیورسټو کې دا د هراسمنټ سمیت داسې واقعات د وژلو هلته کې د منشیاتو د ډرګز د استعمال دا چېرته د معمول خبره ده خو زموږ لیبرل چې کوم دي که نه هغه د یو واقعې په بنیاد باندې یا د یو ادارې د کوتاهۍ په بنیاد باندې هغه پوره یو انسټیټیوشنل سټرکچر چې کوم دی هغه غیر ضروري طور له تنقید نښه جوړوي اگر چې وفاق المدارس او زمونږ خطیب صاحب چې دی طیب قریشي صاحب چې هغه چیف خطیب دی د خیبر پښتونخوا ټولو چې دی د دې مذمت کړی دی او باقاعده چې دي علماو هلته کې وضاحتونه پیش کړي دي موږ خو د یو یونیورسټۍ یا د یو کالج تاسو به ډي خان واقع یاد تاسو به د پېښور یونیورسټۍ د هراسمنټ او د نورو واقعات یاد وي چې باقاعده ویډیوګانې پکې جوړې دي هغې خو به معذرت هم نه کوو هغې به چې بیا برې به شو هغې به خپل ملازمت چې کوم دی هغه به جاري ساتلو په کار نه ده چې موږ د داسې سانحاتو په اړ کې د پولیټیکل پوینټ سکورینګ یا د مذهب بیزارۍ په اړ کې چې موږ داسې یو ماحول جوړ کړو چې د هغې په نتیجه کې نه صرف دا چې مدارس چې کوم دي هغه مدارس چې هغه په لکونو باندې ماشومان ساتي ډېر پکې داسې دي لکه جامع عثمانیه وغیره چې هلته باقاعده جدید تعلیم هم ورکړی کېږي او هغې د خپله جیب ورکوي د دغه سرکاري ادارو غوندې یا دغه سیلف فینانس والا کوم ادارې چې کوم دي د هغو غوندې د خلکو ایکسپلایټیشن نه کوي په هغې باندې که تاسو خاموشه پاتې کېږئ نو بیا پکار دا ده چې داسې واقعه هغه موږ ایوایډ کړو چې کوم حکومتي مشینري ده هغه په حرکت کې راغلې ده
خو د دې په اړه کې د مدرسو بدنامي چې ده یا د داسې ماشومانو حوصله شکني چې هغه د لکونو په تعداد کې د خیبر پښتونخوا د ملک په نورو علاقو کې بوجوه هغه د دغه مدارس د نیټورکس حصه دي په کار نه چې موږ دغه خلاف پروپاګاندا وکړو. ډېره مننه.